عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ ته وی ستا د لور سره نکاح کوم نو دا غ لور بسمره کشروا چې د علی رضی الله تعالی عنہ لور وا نو د نبی علیہ السلام خو وصیش ولا کنه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ستا د لور سره رشتہ کو هغه نوم ام کلثوم نوم د علی رضی الله تعالی عنہ لور او د نبی علیہ السلام نوصی وا ویزی پنیکالما ویزکه پنیکالما چې دا د امام الانبیاء نوصی ده ما وی چې د نبی علیہ السلام د خاندان سره زما د رشتہ وشي د خاندان کې رشتہ کوم ډیر پاک خاندان دی سیدان ښا په دې د الله شکر ادا کوي حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه چې بس سلام لاړو مسجد نبوی ته بلاړو په باب السلام بورغه ای میاګانو دمونګه التوایو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه چې دا سید وخا دا میا سیو نو دې چې بلاړ سلام لا د بدی سینه وی چې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله د بوي الصلاۃ والسلام علیک یا جدی اے زمان نیک پتا دی سلامی نیکو نو سه دی راغله یم زمان نیک پتا دی سلام زمان نیک پتا دی سلام تستان وسیم ته زما بابای میاګانو خپل ځانو پیجنې ښا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اے زما سردارا اے زما نیک پتا باندې دی سلام اغستا سو نیک دی نیک پدې د الله شکر ادا کوي ډیر پاک خاندان یې تاسو سره علم خای تاسو سره دا منبر خای تاسو سره دا مصالح خای تاسو خبر نه ښا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسه پس راغه وې زما د بابا د منبر نه کوشه زما د بابا منبر دی میاګانو دا ستاسو د بابا منبر دی ښا دا ستاسو مصلی ده دا ستاسو محراب دی دا ستاسو مصلی ده وې زما د بابا د منبر نه کوشه ځان له منبر وګوره او پاغي تقریرونه کوونه تیرا کوش بیا ورته وی تا ته دا خبره چا کړې وې دا مې خپل خبره وی سید بس نه بکوم په تقریر وې ز بیا وخېجه تقریر په شروع کج بیا وختو کې ناستو خلکو ته وی دا را کوز ولي شو مو دا و ختم ولي وی چې د چا د بابا منبر وغیرہ ته وی چې را کوش اوس چې د چا د بابا منبر دی غي اجازه را کو چې وخېجه نو دا د حسنین د بابا منبر دی ښا